أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. یو کم شپیته نمبر آیات سورة النساء پنځمه سپاره. یا ایها الذین آمنوا اے هغه کسانو چې یقین مو کړی دی په تعلیماتو د رسول الله صلی الله علیه وسلم، اطیعوا الله اطاعت وکئ د الله تبارک وتعالی، خبر امنی دی الله تبارک وتعالی، و اطیعوا الرسول او خبر امنی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم، و اولی الامر او خاوندانو دی امر منکم دی تاسنا خاوندانو دی امر یعنی دی مجتهدینو خبره امنی، اولی الامر خبره امنی منکم د تاسنا، فان تنازعتم بس کچرته تاسې جګړه شوه فی شیئن په څه شي کې، فردوه بس واپس کوي هغه الی الله الله تبارک وتعالی ته، والرسول او رسول الله علیه السلام ته، ان کنتم کچرته یی تاسې تؤمنون بالله یقین کوئ په الله تبارک وتعالی باندې، والیوم الاخر او په ورځ اخره، ذلک خیر واحسن تأویلا دا ډیره بهتره خبره ده او ډیره ښه ده د انجام په لحاظ سره. نو اطاعت الله و اطاعت رسول دا مهم شی نه دی، دا دواړه لازم ملزوم دي، د دواړو اطاعت چې دا لازم دی ضروری دی. او بیا اول الامر قرآن حدیث کې یو شی ملو نشو ظاهري طور باندې یا زمونږ عقل ورونو رسیدو، مونږ له بیا پکار دی چې اول الامر مجتهدینو طرف ته رجوع وکړو. هغه مجتهدین کوم مجتهدین چې د الله د رضا دپاره دینی مسایل راوښکلي دي او علم کې وسعت لري، فراخي لري او الله پاک لوی کمال ورکړی وي، نو رب العالمین فرمایي تاسو هغې طرف ته رجوع وکړئ. کله هم دوستانو یو مسله راشي په قرآن او په حدیث پیش که، فردوه الی الله والرسول، یو مسله راغله، نوې مسله راغله، قرآن او حدیث باندې پیش که، چاہے قرآن عظیم الشان احادیث مبارکه د دې په هکله څه وایي، نو هغه به تعالی یو ریزلټ درکړي. نو الله تعالی د موږ تاسو ایمان سلامت کړي او رب العالمین د په قرآن عظیم الشان موږ تاسو له عمل راکړي. اولی الامر کې مذهب ثابت شو، دا مجتهدین حضرات نه دوی چې څومره محنت کړی دی د الله د رضا دپاره، د امت د رهنمایۍ دپاره او د خیرخواهۍ دپاره. الله تعالی د موږ تاسو ناراضي شي. صدق الله العظیم.